الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. زکات د اسلام په ارکانو کې دریم نمبر رکن دی، کوم چې الله رب العالمین د هجرت په دریم کال باندې په مسلمانانو فرض کړی دی. زکات دا هم د اسلام یو عظیمه شعیره ده چې د دې په وجه باندې د انسان مال الله تعالی پاکوي، دارنګه انسان د الله رب العالمین قرب او نزدېکت حاصلوي. زکات په دې باندې د تمامو مسلمانانو اجماع ده چې دا فرض دی. که یو سړی د دې د فرضیت نه انکار وکړي او هغه ته علم وي په دې خبره باندې، نو هغه نعوذ بالله مرتد کیږي تر څو پورې چې دوباره توبه یې نه ایستلي. زکات په څلورو اشیاو کې فرض کیږي. لومبی نمبر الخارج من الارض من الحبوب والثمار، هغه فصل یا هغه دانې چې هغه د ځمکې نه راوځي نو په هغې کې زکات فرض دی، لکه الله تعالی فرمایي ومما اخرجنا لکم من الارض، هغه دانې چې د ځمکې نه موږ راټوکو ستاسو دپاره نو په هغې کې هم زکات فرض دی، د هغې نه انفاق وکئ. دارنګه الله تعالی فرمایي وآتوا حقه یوم حصاده، تاسو د فصل حق ورکئ په هغه ورځ باندې چې تاسو فصل ریبئ. او لوی حق په دې دانو کې هغه دا دی چې زکات ادا کړی شي د دې. لیکن د دې دانو لپاره اسلام یو نصاب مقرر کړی دی چې کله دا دانې هغې نصاب ته ورسي نو په هغې کې زکات فرض کېږي. بیا لکه حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس فی حب ولا ثمر صدقة حتی یبلغ 5 اوسق، هغه دانې چې هغه 5 وسقو ته ورسي نو په هغې کې زکات فرض کېږي. بیا او یو وسق چې کوم نه 8 ساعه دی نو په اسان حساب باندې چې 15-14 منه دانې د یو انسان وشي نو په هغې کې زکات فرض کېږي. بیا چې د دې نه کمې 10 منه دانې مثلا نو په هغې کې زکات نشته، ځکه دا خپل حد ته او نصاب ته نه دي رسېدلي. بیا هغه فصل یا هغه ځمکه چې هغه په باراني اوبو باندې سیراب کېږي نو په هغې کې 10مه حصه ده، کوم ته چې په عربۍ کې عشر وایي. او کومه ځمکه چې هغه په ټیوبویل باندې یا په بجلۍ باندې یا په ارټ باندې سیرابېږي نو په هغې کې 20مه حصه ده، نصف العشر 20مه حصه. د دې نه علاوه په سبزیانو کې دارنګې په میوو کې زکات نشته، لکه عمر رضی الله عنه فرمایي چې لیس فی الخضروات صدقه، په سبزیانو کې زکات نشته. دارنګې علی رضی الله عنه فرمایي چې لیس فی التفاح وما اشبهه صدقه، سیبونه دارنګې د هغې مشابه چې کومې نورې میوې دي په هغې کې زکات نشته، په هغې کې صدقه نشته. نو پیاز وغیره دارنګې سبزیانې وغیره په هغې کې زکات نشته. اما هغه صورت کې زکات په هغې کې فرض دی چې انسان هغه د تجارت لپاره یخي، کله چې هغه خرڅ کړي هغه سبزیانې هغه میوې وغیره او د هغې نه پیسې حاصلې کړي او په هغه پیسو باندې کال واوړي نو په هغه پیسو کې زکات فرض کېږي. بیا د دې نه علاوه په سبزیانو کې په میوو کې زکات نشته. نو د ځمکې نه چې کومې دانې راوځي، کومه غله چې راوځي نو په هغې کې زکات فرض دی. دویم نمبر هغه مال چې په هغې کې زکات فرض دی هغې ته ویلی کېږي بهیمة الانعام، هغه څاروي چې انسان یې ساتي په کور کې، لکه اوښان شو، دارنګې غواګانې، میښې شوې، دارنګې ګړې او بیزې شوې. د اوښانو نصاب 15 اوښان دي، دارنګې د بیزو دارنګې د ګړو نصاب 40 ګړې بیزې دي، د هغې نه په کم کې زکات نشته. او غواګانې وغیره د هغې نصاب 10 غواګانې دي چې د هغې نه په کم کې زکات نشته. او دا ورکوم یو شرط دی چې دا به ټول کال یا د کال اکثر حساب بار سریږي. که سړی هغې له پیسو باندې ګیاګانې راوړي، واښه راوړي نو بیا په هغې کې زکات نشته. دریم نمبر هغه مال چې په هغې کې زکات فرض کېږي هغه دی الذهب والفضه، سره زر او سپین زر. دا که په هر حالت باندې په دې کې زکات فرض دی. دا که د پیسو په شکل باندې لکه پخوا زمانه کې به سپین زر او سره زر د هغې نه دینار او درهم جوړېده، پیسې به حسابېدې هغه. او یا که د بسکټ په شکل باندې یا که د یو ټوکړې په شکل باندې یا که د هغې نه کالی جوړ شوي او زنانه استعمالوي نو په هغې کې هم زکات فرض دی. اگر چې د کالو په باره کې د علماو اختلاف دی، لیکن راجح قول په دې کې دا دی چې هغه کالي چې زنانه استعمالوي په هغې کې هم زکات فرض دی. بیا د سرو سپینو مقدار هم اسلام مقرر کړی دی چې کله دا خپل نصاب ته ورسي په هغې کې زکات فرض دی. لکه د سرو مقدار نبی علیه الصلاة والسلام 20 دیناره مقرر کړي دي او 1 دینار تقریبا پاو باندې 4 ګرامه دی. نو 20 دینار 15 اتیا ګرامه جوړیږي.
نو هغه سړی یا هغه زنانه چې هغه سره 15 اتیا ګرامه سره زر وي نو په هغه باندې زکات فرض دی بیا. یا هغه سړی او زنانه چې هغه سره 595 ګرام سپین زر وي نو په هغه باندې زکات فرض دی بیا. نو د زکات ادا کولو اسانه طریقه دا ده چې سړی به د سونی مارکیټ ته لاړ شي او هلته به د ګرام قیمت معلوم کړي او بیا به هغې له په 85 ګرامه کې ضرب ورکړي نو څومره قیمت چې د هغې جوړېږي د هغې نه به 40 حصه ادا کړي. دارنګې سپین زر 595 ګرام چې انسان سره د هغې قیمت ورسي هغې ته نو په هغه باندې زکات فرض دی بیا. نو سره زر د هغې 85 ګرام نصاب دی او د سپینو زرو 595 ګرام نصاب دی چې په دې کې زکات فرض کېږي. اوس که د دې نه کمې چېرته نو بیا په هغې کې زکات فرض نه دی. او د سرو سپینو سره سره هغه پیسې چې هغه نن سبا مارکیټ کې عامې دي دنیا کې چلیږي که ډالر دی که پاکستانی روپۍ ده که دینار دی دارنګې که ریال دی وغیره وغیره نو په دې کې هم زکات فرض دی ځکه دا د سرو زرو قایم مقام حسابېږي. نو یو سړی د هغه سره دومره پیسې دي چې هغه 85 ګرام سونې قیمت ته رسي یا د 595 ګرام سپینو زرو قیمت ته رسي نو په هغه باندې زکات فرض دی بیا. 40 حصه به د هغې پیسو ادا کوي چې اسان حساب په سلو کې 2.5 روپۍ یا 2.5 ریاله په زرو کې 25 او بیا یا 40 حصه په اسان حساب باندې نو په پیسو کې هم زکات فرض کېږي. 4 نمبر زکات چې فرض کېږي هغه د عروض التجاره یعنی هغه سامان چې هغه سړی د تجارت لپاره خاص کړي که ځمکه یي که حیوانات یي که خوراک او څښاک یي که هر څه یو سړی دکاندار دی نو په هغه دکان باندې زکات فرض کېږي کله چې کال په هغې واوړي او په هغې کې چې کوم سامان پروت دی د هغې به اندازه ولګوي چې تقریبا دا د دومره پیسو دی او نن سبا د هغې دومره ریټ دی نو په هغه پیسو کې به زکات ورکړي بیا. دې ته ویلی کېږي عروض التجاره. د دې نه علاوه د انسان چې کوم ذاتي اشیا دي لکه جامې شو د هغه یا د هغه خپل خوراک او څښاک شو یا د هغه چې کوم دی کور شو یا د هغه خپل ذاتي حیوان شو څاروی وغیره یا د هغه ګاډی شو یا د هغه بلډینګ شو نو په هغې باندې زکات نشته په هغې باندې زکات نشته. دارنګې هغه اشیا چې انسان په کرایه باندې ورکړي لکه کور په کرایه باندې چا ورکړی دی یا یو ګاډی دی په کرایه باندې ورکړی دی نو په هغې کوم زکات نشته. اما د هغې نه چې کوم آمدن راځي او په هغه آمدن باندې کال واوړي او نصاب ته رسېدلی نو په هغې باندې زکات فرض دی بیا. دویمه خبره من هم اهل الزکات د زکات مستحق خلق څوک دی. نو زکات الله رب العالمین په خپل علم باندې تقسیم کړی دی په خپل حکمت باندې تقسیم کړی دی دا 2 کسانو ترمنځه کم ته چې د زکات مستحق خلق ویلی کېږي لکه سورت التوبه 8 نمبر آیات کې الله تعالی 8 قسمه خلق بیان کړي دي چې په هغوی باندې زکات کېږي او هغوی له زکات ورکول پکار دي. د هغې نه علاوه زکات په سړی په خپله مرضي نه ورکوي چې چاله یې ورکړي نه بلکې د هغې مستحق ځای به ګوري او هلته به یې چې کوم دی ادا کوي چې مستحق انسان ته زکات ورسي او ستا ذمه په هغې باندې خلاصه شي. لکه لومبی نمبر په هغې کې فقرا دي فقرا جمع د فقیر ده. دارنګې 2 نمبر مساکین جمع د مسکین ده. فقیر او مسکین ده هغه چاته ویلی کېږي چې د هغوی ګزاره ډېره ګرانوي او ډېر په تکلیف باندې هغوی ژوند تېروي. فقرا او مساکین هغه چاته وایي چې د هغوی سره دومره پیسې نه چې د کال خرچه پې ځان له ادا کړي یا د خپلو بچو خرچه د کاله پورې په هغې باندې ادا کړي. هغوی سره په لاس کې نغدې پیسې هم نه وي دارنګې د هغوی تنخوا هم نه وي دارنګې د هغوی څه کاروبار هم نه وي د هغوی سره دومره غلا او دانې نه وي چې د کاله پورې د هغوی خرچه په هغې باندې وچلېږي نو په دې خلکو باندې زکات کېږي. بیا دې ته فقرا او مساکین ویلی کېږي او د کاله پورې خرچه به هغوی ته ورکول کېږي د زکات نه ځکه زکات په کال کې فرض کېږي نو د کاله پورې خرچه به هغوی له د زکات نه سړی ورکوي چې د کاله پورې د هغوی خرچه په دې باندې وچلېږي. 3 نمبر د زکات مستحق خلق چې دي هغه دی العاملون علیها هغه خلق چې هغوی زکات راټولوي لکه د حکومت ته طرف نه داسې خلق مقرر چې هغوی ځي په فصلونو باندې ګرځي او د هغې زکات راټولوي نو دی عامل له به هم د زکات په دې مال کې حکومت خپله برخه ورکوي د هغه د عمل او د هغه د مزدورۍ مطابق. او 4 نمبر المؤلفة قلوبهم هغه خلق دی چې د هغوی زړه اسلام ته مایله دی. یو کافر دی مثلا اسلام ته مایله دی هغه له زکات ورکړه چې مسلمان شي یا یو سړی نوی مسلمان شو دی او د هغه ایمان کمزوری دی هغه له زکات ورکړه چې هغه په دې ایمان کې مضبوط شي. یا هغه سړی دی چې د هغه د شر نه ځان ساتي ظالم انسان دی نو هغه له زکات ورکړه او د هغه د شر نه ځان وساته په هغې باندې.
او پنځم نمبر وفي الرقاب د سټونو په آزادولو کې. رقاب جمع د رقبتون ده، هغه غلام ته وایي چې هغه د خپل مالک سره مکاتبه کړي، دا لیکلي ورسره کړي چې زه به تاله دومره پیسې درکړمه او بیا به زه ازاد یم، نو د هغه سره هم د زکات په مال کې امداد پکار دی چې هغه له ورکړی شي. او شپږم نمبر الغارمون، هغه قرضداري چې هغوی په ځان باندې قرض اړولی یا د چا د صلح د وجې نه څه ذمواري اخیستي په ځان باندې او په هغې کې قرضداری شوی، نو هغه به دومره پیسې ورکوي چې هغه ځان د دې قرض نه خلاص کړي په هغې باندې. او یا هغه قرضولی دی، هغه قرضدار انسان دی چې هغه د خپلې نفقې دپاره دارنګې د خپلو بچو د نفقې دپاره قرض اخیستی او بیا یې نشي ادا کولی، نو هغه به دومره زکات ورکوي چې خپل قرض به هغې باندې ادا کړي هغه. او اووم نمبر وفي سبیل الله، د الله په لاره کې. د الله د لارې نه مراد خو یا جهاد فی سبیل الله دی، لکه دا راجح قول دی چې د الله رب العالمین په لاره کې کم مجاهدین جهاد کوي، نو په هغوی باندې د زکات خرج کول پکار دی، د هغوی دپاره اسلحه اخیستل پکار دی، دارنګې د زکات د مال نه هغې مجاهدینو ته ورکول پکار دی، ځکه هغوی کاروبار نشي کولی، د الله په لاره کې ځان وقف کړی. او دویم نمبر د الله په لاره کې هغه طلاب العلم دي، هغه طالبان دي چې هغوی علم زده کوي او هغوی ته ضرورت دی د خرچې یا د کتابونو اخیستلو، نو د هغوی سره هم د زکات په مال کې امداد پکار دی. دارنګې په دې کې هغه مدارس هم شامل دي، هغه مدارس پکې هم داخل دي چې هغه مدارسو کې د اسلام نشر اشاعت کیږي چې د هغې دپاره به هم د زکات د پیسو نه ورکول کیږي. اما جومات، نو په جومات کې د زکات پیسې لګول دا صحیح نه دي، ځکه زکات انما هي اوساخ الناس، دا د خلکو خیرې دی، نو دا خیرې په جومات کې لګول پکار نه دی، اما په مدرسه کې لګول انشاءالله جایز دی. او اتم نمبر وابن السبیل، هغه مسافر چې هغه د خپل کور نه وتی په سفر باندې تلی او په لاره کې د هغه سره پیسې ختمې شي، نو هغه له هم دومره پیسې ورکول پکار دي چې هغه په هغې باندې خپل کور ته ورسي. اگر که په خپل کلي کې مالداره دی لیکن په لاره باندې د هغه سره پیسې ختمې شوې، نو هغه له هم دومره پیسې ورکولی شي چې خپل کور ته پرې ورسي. دارنګې هغه قیدي مسلمان چې هغه د کافرو په قید کې، هغه له هم زکات ورکول پکار دي د هغه د راخلاصولو دپاره. نو دا اته قسمه خلک قرآن کې الله ذکر کړی دی، دا د زکات مستحق دي، پکار ده چې زکات دې خلکو ته ورکړی شي. دا نه چې انسان کیف متفقات چې څنګه زړه ته راشي نو هغسې استعمال کړي، هغسې ولګوي، دا نه ده پکار. بیا په زکات کې د دې خبرې خیال پکار دی چې ستا کوم رشته دار دي، ستا کوم خپلوان دي او د هغوی نفقه په تا باندې فرض نه ده او هغوی غریبانان دي، نو هغوی له زکات ورکول پکار دي، ځکه په دې باندې انسان ته ډبل اجر میلاویږي، یو د زکات اجر میلاویږي او یو د رشته دارۍ او صله رحمۍ اجر میلاویږي. الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.